اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، څنګه الله خیر د ټیک ټاک ملګرو. نننی سبانی چې کوم حالات روان دي، په دې حالاتو کې غل سړی چې دی، حرامي، غل، غدار، هغه نن سبا کامیاب دی. او کم چې د حق او د رښتیا او د مظلومانو مدد کوي، هغه غل دی. هغه ته غدار ویلی شي، هغه ته قانون شکن ویلی شي، هغه ته توهین عدالت والا ویلی شي. او کم چې ځان ته وایي منګه ښه یو، منګه پاکستان منګه چلو، پاکستان منګ وله ترقي ورکو، هغو پاکستان لوټ کو. د هغې واړه واړه بچي اورې چې 17-18 سال ته رسېدلي نه او د هغو په نومونو باندې 17-18 فیکټریانې جوړې شوي. دا د چا په مال باندې؟ دا زما ستا د غریب سړي په مال باندې. بله درېمه خبره دا چې یاره وایي چې عمران خان ته موږ اخر پیغام ورکو. نو دا خبره زما یاد ساتئ چې عمران خان زموږ د عامو عوامو سرخ لکیر دی. که عمران خان له چا ګوتې ویوړې او دا سرخ لکیر چې پار کو، نو قسم په ذات ته خدای اورې چې په پاکستان کې به یو شی هم بچ نشي. یو شی، پوه شوئ په خبره باندې؟ یو شی به نه بچ کېږي. ولې چې هغه زموږ د مظلومانو خلکو آواز اوچت کو. هغه د رسالت ماب صلی الله علیه و وسلم د ختم نبوت بل په اقوام متحده کې پاس کو. هغه د ګستاخی رسول صلی الله علیه وسلم بل په اقوام متحده کې پاس کو. د نن سبب داسې یو لیډر راغلی په پاکستان کې چې هغه دا چلونه کړي نه دی راغلی لا د دې ساعته پورې. نن تاسو په ده پورې نښتي یئ. هر هغه طبقه چې په ده پورې نښتي ده، الله دې تباه و برباده کړي، الله دې ذلیله کړي. ډېره مهرباني ده. الله په امان. السلام علیکم.